أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 مطالعہ کونن. ورستو دس کې دا خبره تیر شوی وا چې الله تعالی اهل کتاب طرف ته اشاره کوي چې دو اهل کتاب خپل علماونا او خپل درویشانو نا یا خپل مذهبي خلک چې څومره وي دای اغینه خدایان جوړ کړی دي. چونکه موږ دا خبره وضاحت هم کړو چې غوي وی چیرې موږ هغه خدای نه منو. خود نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث موږ تیر کړو چې کې نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی و چې آیا تاسو دغه علما عدی بن حاتم نه پوښتنه وکړه، چونکه سوال هغه کړو چې هغه څټم اسلام قبلول او رغله وفات سره چیرې موږ هغه دغه عبادت نه کوو. نو دا څنګه آیات تا نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلو چې آیات نه د چغې درته وی چې د حلال دي تاسو چې حلال دي، چغې درته وی چې د حرام دي تاسو چې حرام دي، چې ادا خو کو دا خو موږ غي باندې دغه چې څنګه یې وساسه کوو چې بس هم دغه عبادت تا کنه دا دې ته خدای یې کنه. یعنی ته یو داسې چاته اتھارټي ویر کې چې هغه تا ځان پسې رواني و دا ته چې بس دا کو تا هغه کې سار دي ټیټوي تحقیق نه کوي چې دا ټیک ته غلطه. اوس دی هغه یو بل خمیشي دی هغه علماء دی اهل کتاب خدا سے نه د چې دا صرف اهل کتاب طرف ته اشاره ده، بلکې قرآن خو نه موږ لاس کې ده نه موږ معاشره کې کداغه نمونه طرز زندگی وی نو دا څوک وی او دا څومره عبادت گزار وی نو دا خبره په غیب نه هم ده. یا ایها الذین آمنو ای خلکو چې ایمان مروړه ده ان کثیر من الاحبار والرهبان دی اهل کتاب اکثر علما احبار علما والرهبان او هغه درویشان خلک چې هغه مذهبي رنگ او جماعي چولی وي او دنیا نه کې نه رکش وي ليأكلون اموال الناس دی خوري د خلکو مال بالباطل باطل طریقې سره. اوس دغه مال دی څنګه خوري؟ یو طرف ته دو ظالمانو ته رشوت وی تکړو به بدی فتوی جری کولې. نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث فرمایي چې بنی اسرائیل چې دی غي تبعی اسباب چې هغه د علماو نشيو. فرمایي چې هغه علماو د حکمران د غټو خلکو ویل چې حکمران یو نظام جوړي او هغه باندې خلک چلیږي. نو هغه حکمرانو وو چې څنګه کولو نو دغه علماو هغه سره خاموشي اختیار کا خاموشي دی بات او سره سمجھوتا وکا. بیا به هغه ورته مختلف طریقو سره رشوتونه ورکو چې ته به اودا ورته ورکا چې ته به مال ورته ورکو لکه نن دور کې غټ غټ علماو ته د حکومت ګاډي ورکی لکه دا خبره غا نه د چغې دی پر دا وسم دا او داسې ملیان داسې علما حکومت حکمران ځان سره ستی چې غي دی غي مزاج په مطابق فتوی جاری کوي. نو داسې هغه کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه علما او څوک چې هغه حکمران چې څه کول دي ته خاموش بیا ورسره حکمرانو سره سمجھوتي وکي، بیا غي خپل مفادات غسلو او د هغه مفادات په مطابق به فتوی جاری کولې.
او لہذا په هغې ذریعې سره به دی مال خوړلو. یوه بله هغه مال چې خلکو به د مذهبي تر وجې نه یاره دا مو محترم ده، دا مو حضرت ته، دا مو شیخ ته، چې ته نظرانې ویرړه، چې ته فطرنې ویرړه، چې ته صدقې ویرړه، او دا ټول شیونه دی یوه داسې یو هول جوړ کړی وي چې هغه هول یوه دایره یا یو هغې جوړ کړی وي چې بی هغې باندې خلک دی طرف ته رجوع کوي او خلکو ذهنونو کې دا وي چې دا چونکې خاص خلک دي لہذا دو ته ورکا، او بعضې ټیم کې داسې حرکتونه کوي چې هغوی دا ظاهروي چې بی مشترک کوي. اچھا دغې طریقې سره دی څه کوي چې دی د یوه بل مال باطلې طریقې سره قرآن یې چې اموال الناس بالباطل په باطلې په غلطې طریقې سره دی دغه مال د خلکو خوري. ویصدون عن سبیل الله، او بیا مخکې الله فرمایي چې نه صرف دا کوي دا ظالمان بلکې دې طریقې سره دی خلق د الله لارې نه وسروي. دا څرنګه خبره کوي؟ دا داسې خبره کوي چې کچېرې یو د الله بنده اوچت شي وغه الله بنده یوه سمه خبره د خلکو ته کوي، اصل حق خبره ورته کوي. لکه د دور کې هم داسې شته چې کله د قرآن خبره کوي نو یی چې دا خو ویلي چې قرآن خو ډېر صفا غوندې یو کتاب ده، هغې کې دا کسی کهانۍ خو شته نه دي، نو چې تا هغه کوي په ډېرو باندې دا ښه نه لګي چې دا خو اصل خبره ورسره وځي. بیا دی د هغې مخالفت کوي مختلفې طریقې سره، مختلف الزامات په هغه ولګوي او هغه حقه خبره چې کوم عوام ته رسون کوشش کوي ویلي چې هغې سره د دی هغه جمعیات ته خطره پیدا شي، هغې سره د دی کومه یو تخت جوړ کړی وي، یو خلک یې په خپلې ګیرې کې راوستي وي چې خلک یې چې بی بس دا مو امام ده او دا مو مشر ده، بس چې څه دا یعنی خلک هغه ته سار ټیټ وي په دې کې چې یو الله بنده وي چې تیږي هغو ته اصل خبره شي دو ته د خپل د جمعیت خطره پیدا شي، لہذا د هغه خلاف به دی هر قسم پروپیګنډا حتی چې د دور کې خبرو کې کفر فتوی ور باندې لګي دا داسې ده د کې پلانکۍ خوبي خمیده د کې پلانکۍ خمیده ویلي چې هغې ذریعې سره دی ته چې کومې نظرني رځي کومې فطرني رځي کوم زکات او صدقات دی ټول دی په هغې طریقې سره دی د هغې ته خطره پیدا شي. لہذا دې ذریعې سره الله یې چې ویصدون عن سبیل الله دی د الله لارې نه خلک وسروي. مخکې الله فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضة، هغه خلک چې هغه خزانه جمع کوي، یکنزون کنز خزانې ته یې ذهب سونه او چاندي فضة یعنی د سرو زرو د سپینو زرو خزانې جمع کوي. دا څنګه جمع کوي؟ همدغې ذریعې سره جمع کوي. د عیسایت نن هم کم د روم پوپ چې دا یا د دی کم ګرجې یا چرچ دي هغه لوی جددونه لري او د هغو جددونو ملکان چې وي هغه ظاهره خبره ده د هغه چرچ خدمتګار چې وي لوی پوپ او مشر امام هغه وي. بیا هغه خزانې چې دي هغه په هغو کې تقسیمیږي. نه صرف دا بلکې چې دی مړ شي بیا د هغو ورثان د هغو ورثان چې د هغې ملکان جوړ شي. په پاکستان کې که ته وګورې دا لوی درګاهې چې جوړې دي، دا لوی خانقاهې چې جوړې دي او د هغې کم مشران چې دي ذمهداران چې دي هغه لوی جددونو ملک دي او لوی ځمکې دي. دا چېرته نه دا دغه مریدانو دو ورته ویر کړي دي، نظرانې ورته ویر کړي چې یاره پیر صاحب خوشحال کړم. دغسې ته وګوره د هندوانو مندر چې دي سونو نه ډک وي، ویلي چې هغه ځای کې هم دغه شکل ده. نو دا شکل که چیرې په مسلمانانو کې هم وي او بل شته مسلمانانو کې داسې علما شته چې هغه په دغې طریقې خپلې نظرانې او خپل شیونه جمع کوي او هغې سره خپل جددونه جوړوي. قرآن هغه طرف ته چې والذین یکنزون الذهب والفضة، هغه خلک چې سونې او چاندي خزانې جمع کوي ولا ينفقونها فی سبیل الله او دی الله لارې کې هغه نه خرج کوي. اوس دې کې دا خو صرف علماو ده، یقینا چې دلته اهل کتاب طرف ته اشاره ده، د هغې تذکره ده، لیکن قرآن خو موږ هم پړو لہذا خپل ځان نه ناپتول کول پکار چې موږ معاشره کې خدا سي نشته، یا داسې علما یا داسې درویشان یا داسې مذهبي خلک نشته چې هغه په دې طریقې باندې د مذهب پر رنګ باندې یو دولت هغه ده چې هغه ته مهنت کوي یا څه کاروبار کوي. امام ابو حنیفه یو طرف ته د دین دعوت چلولو، درس و تدریس کولو، کتابونه ورکولي، وافقای امت ته ورکوله، مګر ورسره کاروبار هم کولو.
ورسره هغه کپړې کاروبار او هغه کاروبار کې یعنی داسې خلکو شاګردان امام محمد هغه مثال د چې هغه د خپل دولت باندې خپل کفالت باندې دستر کړو او دغه خرچای پرې کوله دغه کور خرچا به ور کوله غورته چې تبو سبق یې نو دا یو خو بل موضوع ده چې ته حق حلال باندې ته خپل جایداد جوړه یا ته مال جمع کوي غي باندې اسلام ته کتغن نه لګي ور باندې مگر د مذهبي رنګ کې چې یو طرف ته خلکو ته خپل ځان پټ کوي چې زه یو مذهبي سره او بل طرف ته خزانه جمع کوي ولا ينفقونها في سبيل الله او د الله لري کې نه خرج کوي دغه سي حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دغه سي عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ بهترین غټ دولتمندو ابو بکر صدیق رضی الله عنه غریب نه دام دولتمندو کاروباري خلکو دا ټول خود نبی صلی الله علیه وسلم داسې غریب نه یو ټیم داسې راتلو چې نبی صلی الله علیه وسلم سره به د خزانه به جمع کړي لیکن څو چې هغه د تمام خزانه تمام دولت چې هغه د الله لري د پر غټلو او په هغه باندې خرج کولو لہذا دلته ولا ينفقون مگر دغه علما چې دي د خپل جایدادونه جوړي خپل عيش او عشرت کوي او بل طرف ته د خلکو مانس کې د یو مذهبي رنګ اختیار کړي مذهبي جماعت چولي وي او د الله لري کې دغه دولت نه خرج کوي فبشرهم بعذاب الیم دا چې خلک څوک وي دا خو له کتاب دی خو له کتاب ته هم دا هغه خلک چې هغه دا کتاب مني هغه دې پرم دا فبشرهم بعذاب الیم دیتا درناک عذاب خبر ور کا خوشخبری ورته سناو کا بیا مخکې فرمای یوم یحما علی فی نار جهنم قیامت پوریزی هغه ریز بوریزی چې هغه ریزی بو دغه خزانه چې دا دغه سونا او چاندی دې زری سره به د جهنم ورته ریزی الله دې موږ وسدي فتقوا بها بیا دی اغي سونی او چاندی ذریعہ سراغي سره وو دایته دغونه ور کړل شي جباههم دی دای په دا تندیو باندې یعنی په دا مخ باندې په چهرو باندې په تندیو باندې جباههم تندیتی ای پېشانی چې کوم جوړته اردو کې و جنوبهم او د دای په سایډونو باندې هم و ظهورهم او د دای په دا ملي باندې هم ورته یلی بشي هاذا ما کنستم لانفسکم دا خزانه ده چې تاسو جمع کړي و ځان دې پره فذوقوا او تاسو زکا وڅکئ د دې خوند وګورئ ما کنتم تکنزون دی هغه خزانه چې تاسو ځان ته جمع کړي و الله دې مست قرآن فهم راکړي د دین فهم راکړي د سمجھ راکړي او رب کریم دې په مطابق مستعملی زندگی انفرادی اجتماعي مست جوړونې توفیق راکړي رب کریم دنیا بر کې اسلام ته غلبه ورکړي کفر مغلوبه کې او د کار خیر کې مشترو تخپل حصے چونه توفیق راکړي رب کریم موجوده کشمکش کې رب کریم ایران ته فتح ورکړي اسلام ته فتح ورکړي مسلمانانو ته فتح ورکړي مسلمانانو ته اتحاد او اتفاق نصیب کی امریکا او اسرائیل ناکام و نامرادی کې رب کریم مغلوبه کې رب کریم مغلوبه کې رب کریم هغه ټول خلک چې د غي ملګرتیا کوي د امریکا او د اسرائیل رب کریم هغه ټول مغلوبه کې رب کریم اسلام ته فتح ورکړي او رب کریم د اسلام په نامه مسلمانانو ته اتحاد او اتفاق نصیب کې رب کریم بیمارانو ته شفا ورکړي بیروزګارو ته روزګار ورکړي چا روزګار د روزګار کې برکت واچي رب کریم به اولاد ته اولاد ورکړي چا اولاد ټول اولاد نیک او صالح وګرځي رب کریم چا نور مشکلات حل کې چا نور حاجتونه حل کې څو قرضداري قرضونه اعلان کې رب کریم موږ څومره عزیزان رشتہداران مور پلار د دنیا نه رخصت ټولو ته مغفرت نصیب کې ټولو قبرونه د خپل نور منور کې رب کریم مرګ پرې مشته اطاعت نصیب کې رب کریم مرګ وخت مشته ایمان نصیب کې رب کریم مرګ د بعد مشته مغفرت نصیب کې رب کریم د قبر د عذاب نه موسد آخرت تکلیفات نه موسد د حساب کتاب نه تخپل پناه نصیب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت قربت حوض کوثر نه مستوبه نصیب کې جهنم نه موسد پولیس رات پولری رب کریم مشته موږ مور پلار ته خويندې رونو ته عزیزانو ته دوستانو ته رشتہ دارانو ته آل اولاد ټول مسلمانانو ته رب کریم تخپل روشنی نصیب کې اللهم صل وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد نبی الامی وعلى آله وصحبه وبارك وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.